نن د خپل ملک بلا دي بوډایګانو ته وګورئ. بوډای چې ده په ودونو کې چې وګورئ د ځوانو نه تیزه ګډېږي. دا زړې دکان کې ناست ما یو ورځ یو بوډای راغی ماته چې ملا صاحب ته دې زړو ښځو پسې ولې لګیا یې؟ مالو زبار باروزه ویل ولې؟ مال زه ښځو سره خبرې نه کوم. نه نه دا زړې سره نه لري څه. نو څه کې دې سره دې سره اوس مال څه چل مال زړه لري ادې خدای دې بیا ځوانه کا ویل دغسې وایه که نه. تاسو هسې ټرای وکئ. مونږ دلته یو ډاکټر و نو هغه له به چې دا ښځې رالې څه وخت کې نو هغه سره یو کمپاوډر و ډېر وران هغه به زړې ته چې اواز کول ویل به جینۍ راشه وایي ځواني کوټې کښې زه جینۍ یم هسه خوشحاله به شوه زړې ته چې جینۍ ووایي. دا په کلو غوږونه واورئ. د کوم سړي چې ښځه بربنډه ګرځي د کوم سړي د ده هیڅ عبادت د الله په در کې قبول نه دی. دا په پخه تیږه دوس دی او د دوس هیڅ ادا چې د هغه خدای ته قبوله نه ده. نن ستا د پاکستان 99% ښځې چې دي هغه بربنډې ګرځي بربنډې. د شپې په 1 بجه وګوره ستا په ملک کې د بایسکوپونو نه د سړو نه ښځې زیاتې راوځي. ته ورشه په کوچي بازار کې وګوره نن بیګاله په آرمی سټیډیم کې وګوره دا نیکی ضیاءالحق صاحب د پاکستان او د اسلام سره کړې وه چې آرمی سټیډیم دا د لعنت ډیپو جوړ کړی. ته ورشه په صدر کې شفی مارکیټ کې وګوره په صدر روډ باندې خاوند د باګرو دلای په موټر کې ناست دي او ښځه لاړه شي د دکان نه سوداګانې. نن ښځې د پاکستان دومره لرې لاړې دومره لرې چې مولیان خو اوس په پاکستان کې خیر پاتې نه شو چې د چا هغه نیکه به خپل ځای ته بیا رانه وړي. نیکه دا چې څه وایي خلک آینده د دې ملک متعلق دا دروغ وایي. 50 کاله مخکې ابتداء د پاکستان په دروغو شوې وه او 50 کاله وروسته انتها هم په دروغو وشوه. وشوه که نه؟ کچکول به ماتوم کچکول قوم ته غاړه کې واچولو که نه؟ نو ستا ټول ملک نن د بې حیایۍ ډیپو دی. ټول ملک